السلام علیکم. پاکستان او د پاکستان صوبې د هر قسمه وسایلو نه مالامال دي، خو بدقسمتي دا دی چې یو د دې وسایلو منصفانه تقسیم نشته او بل صوبو ته د دې وسایلو باندې اختیار نشته، او کو اختیار دی نو بیا ول پوره حصہ نه ورکوي. او په دې وجه باندې په ملک کې بېچیني ده، په صوبو کې ډیر زیات وړي صوبې چې دي پریشان دي، هغې کې بېروزګاري ده، هغې کې مهنګایي ډیره زیاته ده، او اکثر غټه صوبه خپل اختیار استعمال کی او پتا باندې د شیزونو پابندي ولګي. مخکې به پنجاب په خیبر پښتونخوا باندې اکثر د اوړو پابندي لګوله، دې پیرې په د پیازو او د کیلې پابندي لګېدلې. خو ما وی چې زه تاسو ته ووایم چې د صوبې سره صرف یو وسایل خو ورسره ډېر زیات دي، خو که صرف موږ د بجلۍ حساب کتاب وکړو نو دا وفاق زموږ ډېر قرضدارې دي. په خیبر پښتونخوا باندې صرف 900 اربه قرضه ده او په وفاق باندې 65,000 ارب قرضه ده. دا د وفاق د قرضې 1% هم نه جوړیږي. بیا د وفاق له چې کوم مونږ بجلی ورکو، اوله مونږ په 2.5 روپۍ یونټ ورکو او په دې بجلی کې زمونږ 1.5 روپۍ رایلټي ده، او هغه بجلی وفاق په عوام باندې په 50 55 60 روپۍ یونټ خرڅي. د دغه بجلی د رایلټي چې صرف 1.5 روپۍ په 2.5 روپۍ کې 1.5 روپۍ رایلټي ده، د هغې زموږ وفاق ته 1560 ارب روپۍ قرض دي، 1560 ارب روپے، او په صوبې قرض دی صرف 900 ارب روپے. نو کو دا 1560 ارب صوبه مونږ وفاق مونږ له راکي، نو زمونږ سره بیا هم 600 ارب روپے سرپلس کیږي، ګټه را سره پاتې کیږي، او په دې 600 ارب روپے باندې په سونو کالجونه، سکولونه، یونیورسټیانې، هسپتالونه جوړیږي، خو وفاق په دغه باندې قبضه کړې ده. اوس تاسو سوچو کې کوم موږ له وفاق د دې بجلی اختیار راکي، نو چې په 2.5 روپۍ یونټ کې 1.5 روپۍ زموږ رایلټي ده او 1560 ارب روپۍ مو په وفاق قرض دی، او دا بجلی مونږ په 40-50 روپۍ خرڅول شروع کو، نو صوبې ته خو به په زرګونو ارب روپۍ فایده میلاو شي، خو هغې ته نه پرېږدي. بیا پکې دا مسله ده چې د وفاق ته پیسې دي، شته پیسې هم مونږ له نه راکوي، او که چېرې د بجلی اختیار مونږ ته میلاو شو په 2.5 روپۍ یونټ زمونږ بجلی مونږ د کارخانو ته، ټیوب ویلو ته ورکو، دلته په زرګونو کارخانې جوړې شي، دلته به هر سړي ته روزګار میلاو شي، دلته به هر سړی د ایکسپورټ مالک شي، دغه فیکټریانو مال ټولې دنیا ته ایکسپورټ کیږي، او په 2.5 روپۍ کو بجلی ټیوب ویل ته میلاو شي، زمیندار ته به ډېر ارزان اوبه میلاویږي، په کاشتکارۍ به خرچه ډېره کموي. دا هر څه ممکنه دي، خو که وفاق مونږ ته خپل وسایل وکړي. نو پنجاب په مونږ اوړه، کیله او پیاز بندوي، که مونږ په بجلی بنده کړه نو بیا به یې څه حلي. دغه حل د بلوچستان دی، د ټولو نه پسمانده علاقه ده او د ټولو نه مالامال علاقه ده. د ریکورډ غونته خزاني دي ورسره چې سونه ده او تاواني دي. د سوی ګیس دومره غټه ذخیره چې ټول ملک ته به سپلای کوله، خو د هغې رایلټي صحیح په عوامو ولګي، سردارانو لی نه ورکوي. دغه ټول د وفاق غله ناست دي، خو سردارانو په ځای عوامو باندې ولګي، نو عوام به ولې په غرونو کې یو ټوپک به یې راغستی. دا خو چې سړی تنګ شي نو په جنګ شي، چې سړي ته بچي نهري یا به ټوپک نه رالي، یا به څه کوي چې هغه ته د سوی ګیس پوره رایلټي میلاوې دی، د ریکورډ رایلټي ورته میلاوې دی، نور ډېر وسایل دي په بلوچستان کې، نو هغوی به ولې ټوپک راغستو. خو زمونږ وفاق چې دی هغه یو غاضب شوی دی، هغې کې یو داسې اشرافیه ناسته ده چې د هغې اربونه روپۍ په خپل عیاشو باندې، په خپل رایلټیز، په خپل پروټوکولز باندې لګوي، او صوبایي حکومتونو له هغسې حصه نه ورکوي، او چې کم حق دی هغې هم غصب کړی دی. په دې وجه صوبې ډېرې کمزوري دي، او وفاق په دغې عیاشو په وجه هم څه جوړ نه کړه، صرف خپلو بچو له په بهر ملکونو کې جایدادونه جوړ کړه، نور وفاق باندې هم 65,000 ارب قرضه ده. نو سړی سوچ دا وکړي چې سونه زمونږ سره ده، معدنیات زمونږ سره دي، بجلی زمونږ سره ده ډیم ده، او بیا مونږ خوار یو، نو مسله په ملک
کې نه ده، مسله د دې په حکمرانانو کې ده. ستاسو څه خیال دی که موږ ته د صوبایي حق دا 1560 ارب روپۍ د وفاق نه میلاو شي زموږ صوبه به خوشحاله شي؟ او که موږ ته د بجلۍ اختیار میلاو شو ځنګلات او معدنیات خو لا پرېږده، د سوات زمرود پرېږده، صرف راته دا اختیار میلاو شو نو هم به زموږ بچي د یورپ او د امریکې غونته ژوند تیری. خو د دې دپاره یو خبره پکار ده چې سیاسي اختلافاتو نه بالاتر ټول عوام دي او ټول سیاستدانان دي یو ځای شي او وفاق ته د خپله مقدمه کیدي چې بس که زموږ دا پیسې راکا او موږ ته د بجلۍ خپل اختیار راکا چې موږ خپلې صوبې له ترقي ورکړو. ستاسو څه خیال دی؟ کمنټ په لازمنو کې او سوچ پیو کې، په سوچ کې څه ګناه نشته.